هر یو انسان چې په خپل ګریوان کې وګوري که نه چې زه دې سم شم، چې هر انسان دا سوچ وکړي که نه چې زه دې سم شم، نو معاشره به په خپله سم شي. قاري چې وایي زه دې سم شم، نو بس عامي پلانکي هغه انجینر ډاکټر عالم هر یو کس چې په خپله دا سوچ وکړي که نه، کو سړی دی کو ښځه ده، مشر دی کشر دی، نری دی دنګ دی وچ دی چیت دی پهلوان دی، هر کس دا نظریه او سوچ وساتي، په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې آیا زه څنګه یم. نو چې دی په خپله سوچ وکړي ځان ته چې بس زه سمېدل غواړم او بس زه ځان سمومه، نو چې کله دی دا سوچ وکړي نو دی به معاشره به په خپله سمه شي. ځکه چې معاشره زموږ د ستا د ژوند نوم دی که نه، معاشره خو زموږ د ستا د ژوند نوم دی که نه، ما تا پکې ژوند تېرو لګیا د معاشره ده. نو خدای ته وګورئ، په خپل ځان کې غیبونه ولټوئ په ځای د دې چې ته د بل غیبونو باندې نظر ساتې. او چې کله تا ته خپل غیبونه ښکاري که نه، دا یو خبر دی کې به تا کې به د عاجزۍ ډېر لوی صفت موجود وي. د عاجزۍ د عاجزۍ ډېره غټ صفت دی، خدا په چا کې الله دې مونږ ته رانصیب کړي، مونږ ټول د دې نه خالي یو. خو چې کله ته ستا په خپلو غیبونو باندې نظر وي که نه، چرې به هم تا ته بل انسان سپک ښکاره نه شي. دا خبره یاد ساته. او چرې به هم ته د چا د ګناه د وجې هغه ته سپک نه ګورې.